د خیبر پښتونخوا یوه لرې پرته پسمانده سیمه ده چېرته چې ولس د غریبۍ، پسماندګۍ، ترهګرۍ، قانون نشتوالي نه علاوه په ګڼ شمېر شخړو کې نښتي وو. څو کاله وړاندې په خیبر پښتونخوا کې ځم کېدو نه پس دغلته د بنیادي سهولتونو ورکړې، د مسلو حل او غوره انتظاماتو سره سره د ترقۍ او سوکالۍ د یو نوي سفر آغاز شوی دی. د قیام پاکستان نه پس په خیبر ضلع کې د نور کله په نسبت ډیر په کوټلي طریقه د ولس مسلې حل کولو کوشش روان دی. حکومت خیبر پښتونخوا په خیبر ضلع کې د صحت، تعلیم، زراعتو او نورو مدنو په شمول د کلي کچهري تابع کول شروع کړي دي. چېرته چې د خیبر ضلع انتظامیه نیغ په نیغه د عوامو مسلې اوري. په دې لړ کې د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر د اړخه په مختلفو ځایونو کې د کلي کچهري تابع یو ښه قدم دی. تر اوسه پورې داسې ګڼ شمېر پرانیستې کچهرۍ تابع کړې شوي دي او دغه سلسله لا اوس هم روانه ده. ډیپټي کمشنر نه یوازې په پرانیستې کچهرۍ کې د ولس مسلې اوري بلکې په موقع د حل کولو احکامات هم جاري کوي. په دې کې د ځمکو شخړې، پولیس او د نورو ګڼ سرکاري محکمو سره تړلي شکایتونه، بنیادي مسلې، په سکولونو کې د سهولتونو کمي سره سره نورې ګڼ شمېر مسلې دي کومې چې د ضلع انتظامیې په نوټس کې راوستې کېږي. جرګه سیستم کې خو به داسې وو چې موږ به لاړو او هلته به موږ درخواست ورکړو او هلته به موږ پروټیکل صاحب سره یا ډیپټي صاحب سره موږ ملاو شو، هغه موږ کار به کېدل. او کلي کچهرۍ کې دوی ته د حکومت یو وضعیت ملاو دی، دوی موږ سره مخامخ فیصلې چې کوم کیس ملاو شي او کومه مسله زموږ وي هغه ادارې راغلي وي هغو ته همغه ټیم باندې وایي چې دا کار داسې کوونکی دی، نو هغه موږ لا ډېره موږ په خبره باندې مطمئن کړي چې هفته پس 2 هفتې پس میاشت پس دا کار به تاسو ته انشاءالله چې کېږي. مخکې به موږ ته به ډېره لیټ ملاوېدله خبره، اوس راته پرځ ملاو شو. د کلي کچهرۍ په وجه باندې موږ ته دا پیدا وشوه چې ډي سي صاحب او څومره ادارې دي هغه ټولې موږ ته دلته رالې. کلي کچهرۍ زموږ دپاره ډېر غټه پیاده راوړه، ځکه چې موږ هر سړي خپل مشکلات یو هغه ډي سي صاحب او محکمو ته مخکې کړه او هغوی به انشاءالله اوس په مخکې بوځي او هغه به موږ مطمئن کړه او انشاءالله هغوی به دغسې موږ مطمئن کوي د دې کارونو. د رضوان لالا، ګل کاکا او د ضروري په شان د خلکو مسلې دلته اورېدلی کېږي او حل کولی شي. ډیپټي کمشنر د دې په خپله نګراني کوي. دغه اصل تبدیلي ده د کوم چې ټولو خلکو ته ضرورت دی. کلي کچهري چې کوم نظام دی دا د موجوده حکومت یو سپیشل انیشیټیو ده. د دې مقصد څنګه تاسو وړاندې بیان کړ د عوام او د حکومت درمیان کې یو رابطه جوړول دي، یو داسې پلیټفارم ورکول دي خلکو ته چې په هغه کې انتظامیه مطلب دا دی چې ډیپټي کمشنر افیس او ټول چې څومره په ضلع کې ډپارټمنټس دي هغه په یو نشست کې متعلقه علاقو کې خلک سره ناسته کوي، نشست کوي، د هغوی مسایل اوري او په موقع باندې چې کوم مسایل د حل کېدو وي هغې باندې باقاعده په هغه ټیم کې تحریري حکمونه جاري کېږي چې کوم مسایل د حکومت د فنډ نه متعلق وي، ترقیاتي کارونو نه متعلق وي، نو هغه باقاعده ریکارډ کېږي او هغه متعلقه فورمز ته لیکل کېږي. د هر طبقه فکر والا، د هر پولیټیکل پارټۍ والا، د هر تاسو ویلی شئ چې د زندګۍ چې کوم یو فرد کاروبار زندګۍ سره تعلق ساتي هغه باقاعده دغه نوم نوټ کېږي، دغه موبایل نمبر نوټ کېږي، دغه شناخته کارت نمبر نوټ کېږي او دغه مسله نوټ کېږي. نو موقع باندې د هر یو کس د مسلې باقاعده چې کوم کمپلینټ یا تجویز هغوی موږ ته راکوي د هغې باقاعده هغوی موږ ته انتظامیه زما مراد ټول ډپارټمنټس او نور هم چې کوم سکیورټي ادارې والا موږ سره ناست وي یا پارلیمنټیرینز یا ناظمان چیرمنان موږ سره ناست وي، نو موقع باندې زموږ کوشش وي چې د هغوی ته موږ په موقع باندې جواب ورکړو. د دې بیا سیکنډ چې کوم یو غټه خوبي ده چې کوم دا ډسټینګ کوي د پخواني وختونو عامو کلي کچهري سره چې کوم ریکارډ موږ د خلکو جوړ کړو هغه باقاعده دلته موږ راوړو ډیپټي کمشنر افیس کې هغه موږ کنسالیډیټ کړو، یو شکل ته راولو او د هغې نه بعد هغه موږ چیف سیکرټري صاحب افیس ته د وزیر اعلی صاحب افیس ته باقاعده هغې ریکارډ نوټ لیکو او کم از کم 10 دن بعد هر هغه کس ته کوم چې په کلي کچهري کې موږ ته پاسېدلی دی خپله مسله یا تجویز یې راکړی دی هغه سره باقاعده موږ 10 دن بعد رابطه کوو د هغه په موبایل نمبر باندې او هغه ته موږ پروګرس ښایو چې تاسو کوم کمپلینټ کړی وو نو ضلع انتظامیه په هغې باندې څومره حده پورې اوسه پورې کار کړی دی، هغه معامله چېرته یو ځای کې سټک ده یا په هغې باندې وړاندې تللو دپاره موږ چا سره رابطه کړې ده. نو د کلي کچهري یو ډېر بیسک لینک دی، دا یو ډېره زبردسته یو آیډیا ده، یو زبردست پلیټفارم دی او د دې اثر چونکې دا انیشلی 2-3 کاله شوي ده شروع شوې ده نو د وخت سره سره به دا نور هم مستحکم کېږي، د دې نه میکانیزم به مستحکم کېږي، په دې باندې به مانیټرینګ مستحکم کېږي او زما امید دی چې دا انشاءالله روان وختونو کې به دا به زموږ سره یو تاسو ویلی شئ ټولو کې اسینشل ټول یو مین علی کار به وي چې د کوم په ذریعه باندې به انتظامیه نه صرف دې کې د خلکو وړاندې وځي، د خلکو په علاقو کې به هغوی سره ملاقاتونه کوي، د هغوی تجاویز به اوري، بلکې د هغې د مسایل حل کولو لپاره به پوره منډه وکړي. څوک دې دا نه ګڼي چې څوک کتو والا نشته. اوس د خیبر ضلعي ولس د پاکستان په آزاده فضا کې خپل آئیني او قانوني حقونو سره د یو غوره سباوون خوب سره د ژوند په سفر روان دي. اوس به سرکاري چارواکي، پولیس او انتظامیه د ولس خبره اوري او د هغې د امیدونو خیال کوونکي هم دي.
راځي چې خیبر ضلع د امن او مینې سیمه جوړه کړو او داسې د امید لمن د لاسه پرې نه کړو. پاکستان زنده باد.